بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. ګرانو محصلینو، راځو موږ او تاسو عصبي حجره شروع کوو. او دغه چې په مجموع کې د دې نه مخکې موږ او تاسو عمومي حجره ویلې وه. دا یې دویمه برخه ده، عصبي حجره. عصبي حجرې اول راځو موږ او تاسو په دې کې نیورون باندې خبرې کوو، د نیورون په برخو باندې او د همدغې برخو هغه وظایفو باندې بحث کوو. او د دې نه علاوه بیا انشاءالله موږ او تاسو د نیورون یا عصبي حجرې کلاسیفیکیشن او د دې په نورو برخو باندې خبرې وکړو. نو اول راځو موږ او تاسو اوس نیورون پیژنو یا عصبي حجره پیژنو. په مجموع کې عصبي حجره د عصبي سیستم ساختماني او وظیفوي واحد دی. تقریبا زمونږ د بدن عصبي سیستم تقریبا 1 تریلیون عصبي حجرې لري، یا د بدن عصبي سیستم تقریبا د 1 تریلیون عصبي حجرو څخه جوړ شوی دی. تاسو ګورئ په دې شکل کې دا یوه عصبي حجره ده. یوه عصبي حجره په مجموع کې د 3 برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی پارټس آف نیورون یا د عصبي حجرې برخې چې کوم دي دا 3 دي. یوې سیل باډي ده، دغه برخه دا برخه سیل باډي ده. دویمې اکزون ده، اکزون یې دغه برخه ده، اکزون. او دریمه برخه چې کوم ده هغه ډنډرایډز دي، دغه برخه چې کوم دي دا شاخونه دی ډنډرایډز. دا هرې برخې وظیفه یې څه شی ده؟ اول راځو موږ او تاسو دې ته چې د هرې برخې جدا جدا وظیفه ووایو. په عمومي ډول سره د ډنډرایډ وظیفه دا ده چې دا د محیط څخه پیغام واخلي، د شاوخوا څخه پیغام واخلي او سیل باډي ته یې ورکړي. د سیل باډي وظیفه دا ده چې دا د ډنډرایډ نه پیغام واخلي او اکزون ته یې ورکړي. او د اکزون وظیفه دا ده چې دا د سیل باډي څخه پیغام واخلي او نورو عصبي حجرو ته یې انتقال کړي. نو دا و په لنډ ډول سره د عصبي حجرې پیژندل. ګرانو ډاکټر صاحبانو، عصبي حجره کلاسیفیکیشن ته راځو یا د عصبي حجرې طبقه بندي ته راځو. د عصبي حجرې طبقه بندي چې کوم ده هغه په 3 ډوله باندې ده. یو چې کوم دی هغه اول راځو اکارډینګ ټو هیسټولوژي یا according to pool یا histological classification، د قطبونو له نظره یا هیسټولوژي له نظره طبقه بندي. بل چې کوم دی according to physiology ده، د فیزیولوژي له نظره classification. او همدارنګه دریم ډول چې کوم دی هغه according to size یا د سایز له نظره classification دی. نو انشاءالله هر یوې په تفصیل سره وایو. اول راځو یونیپولر یا یو قطبي نیورون، عبارت د هغې نیورون څخه دی چې اکزون او ډنډرایډ چې د یوې برخې څخه منشا اخیستي وي، یعنی ډنډرایډ او اکزون یې د یوې برخې څخه منشا اخیستي وي. دغه یونیپولر ستاسو په بدن کې بیا چې عمومي ډول سره واقع وي هغه ټرایجیمن نرف په برخه کې او همدارنګه میزنسیفالیک نیوکلیس کې لیدل کېږي. دویم ډول چې کوم دی هغه سوډو یونیپولر یا کاذب یو قطبي نیورونونه دي. ګران ډاکټر صاحبانو، په وروستي سلایډ کې انشاءالله بیا
د دې هر یو عکس دی ورباندې خبرې کوو صرف دلته یې په دې سلاید کې ورباندې تیوریټیکل خبرې کوو کاذب یو قطبي عبارت له هغې نیورون څخه دی چې اکسون او ډنډرایټ د یوې برخې څخه منشأ اخیستې وي خو په دې شرط چې سیل باډي په مرکزي برخه کې موقعیت ولري په دې باندې به انشاءالله په بل سلاید کې بیا خبرې وکړو دغه سوډو یونیپولر چې کوم دی په عمومي برخه کې په عمومي ډول سره دا د سپاینل کارډ او ډارسل روټ په ګانګلیا کې لیدل کیږي دریم ډول چې کوم دی هغه بایپولر نیورون دی یا بایپولر دوه قطبي نیورونونه دي دا بیا عبارت د هغې نیورونونو څخه دي چې اکسون او ډنډرایټ د حجروي جسم د دوه جلا جلا برخو څخه منشأ اخیستې وي دا نیورونونه بیا په ریټینا کې انټرنل ایر ګانګلیان کې او همدارنګه په میوکس ممبرین کې لیدل کیږي څلورم یا ډي نمبر چې کوم دی هغه نیورون ویداوټ اکسون دی د اکسون څخه بغیر عصبي حجره ده د نیورون څخه بغیر عصبي حجره چې کوم ده عبارت له هغې نیورون څخه دی چې ډنډرایټ لري خو اکسون نه لري نو سوال پیدا کیږي چې دلته د اکسون وظیفه به څوک سرته رسوي د اکسون وظیفه بیا په دې ډول نیورونونو کې هغه بیا ډنډرایټ سرته رسوي یعنی د یوې عصبي حجرې نه د بلې عصبي حجرې ته چې پیغام انتقالیږي دا د چا په واسطه انتقالیږي دا د ډنډرایټ په واسطه البته په دې ډول نیورونونو کې هغه نیورونونه چې اکسون نه لري مالټي پولر نیورونز چې کوم دي یا څو قطبي عصبي حجرې دا بیا عبارت د هغې عصبي حجرو څخه دي چې اکسون او ډنډرایټ د حجروي جسم د مختلفو برخو څخه په مختلفو نقطو کې منشأ اخیستې وي دغه ډول نیورونونه یا عصبي حجرې چې کوم دي دا بیا د عصبي سیستم په مختلفو برخو کې شتون لري تاسو دلته ګورئ چې دا یو ملټي پولر نیورون دی ګوره دا عصبي حجره ده دا چې کوم دی ډنډرایټ دا هم ډنډرایټ دا هم ډنډرایټ دا هم ډنډرایټ دا هم او دا هم او دا چې کوم دی اکسون نو ځکه وایو چې څو برخو څخه یې منشأ اخیستې بایپولر نیورون دی بایپولر نیورون موږ تاسو داسې تعریف کړو چې اکسون او ډنډرایټ د حجروي جسم د جلا جلا برخو څخه منشأ اخیستې وي ګوره اکسون د جلا برخې څخه او ډنډرایټ د جلا برخې څخه منشأ اخیستې ده بل موږ تاسو ویل چې سوډو یونیپولر نیورون کې بیا داسې وویل چې اکسون او ډنډرایټ به د یو حجروي جسم د یوې برخې څخه منشأ اخیستې وي البته فرق به یې دا وي د یونیپولر نیورون سره چې حجروي جسم به په مرکز کې واقع وي لکه په دې شکل سره یوه نقطه ده دا مثلا ډنډرایټ برخه ده او دا د اکسون برخه ده همدارنګه یونیپولر نیورون ته تاسو وګورئ اوس دغه زموږ او ستاسو سره سیل باډي شوه دا زموږ او ستاسو سره ډنډرایټ او دا چې کوم دی اکسون according to physiology یا د فیزیولوژي له نظره د نیورونونو طبقه بندي چې کوم ده هغه بیا په درې برخو باندې ویشل شوي یو چې کوم دی هغه نیورونونه چې کوم دي هغه موټور یا اپیرنٹ نیورونونه دي یا ورته افیکټور نیورون هم ویل کیږي افیکټر نیورون یا حرکي نیورونونه یا حرکي عصبي حجرې ورته وایو هغه عصبي حجره ده چې د مرکزي عصبي سیستم څخه پیغام متاثره شوي برخې ته انتقالوي دویم چې کوم دی هغه سنسري یا افیرنٹ یا ریسپټر نیورون دی او په پښتو کې ورته موږ تاسو حسي نیورون یا عصبي حجره وایو هغه عصبي حجره ده چې د متاثره شوي برخې څخه پیغام مرکزي عصبي سیستم ته انتقالوي لکه مثلا فشار وارد شو د درد احساس شو رڼا شو خوند شو او داسې نور مختلف ډول دا چې د محیط نه د دې حسي
یا سینسری یا ریسپټر یا افرنٹ نیورونونو په واسطه انتقالیږي. دریم چې کوم دی انټرنانشل یا انټر نیورون دی. انټرنانشل یا انټر نیورونز هغه عصبي حجره ده چې د موټور نیورون یا حرکي نیورون او سینسری نیورونونو یا حسي نیورونونو عصبي حجرو ترمنځ موقعیت لري. کېدای شي چې اکسایټیټري وي تحریک کوونکي وي او یا کېدای شي چې انهبیټري وي نهي کوونکي وي. دریم ډول کلاسیفیکیشن چې کوم دی هغه کلاسیفیکیشن اکارډینګ ټو سایز دی. د جسامت یا سایز له نظره د نیورونونو طبقه بندي ده. د جسامت یا سایز له نظره د نیورونونو طبقه بندي چې کومه ده دا بیا په دوه ډوله باندې دی. یو ګالجي ټایپ 1 عصبي حجرې یا نیورونونه دي او بل ګالجي ټایپ 2 نیورون دي. ګالجي ټایپ 1 عصبي حجرې هغه عصبي حجرې دي چې اکسون یې ډیر اوږد وي. دا عصبي حجرې د عصبي سیستم په اکثرو برخو کې موقعیت لري. دویم ګالجي ټایپ 2 نیورونونه دي. ګالجي ټایپ 2 عصبي حجرې هغه عصبي حجرې دي چې اکسون یې ډیر لنډ وي او یا بالکل نه وي. دا عصبي حجرې په ریټینا او سریبرل کارټیکس کې موقعیت لري. چېرته موقعیت لري؟ په ریټینا د سترګې په ریټینا برخه کې او په سریبرل کارټیکس برخه کې موقعیت لري. راځو نیورون سټرکچر ته یا د نیورون جوړښت یا د عصبي حجرې جوړښت. د جوړښت له نظره یوه عصبي حجره د درې برخو لرونکې ده. یو سوما یا پیریکاریان یا سیل باډي یا حجروي جسم. دویم ډندرایټس. دریم اکسون او بیا دغه برخې د میالین شیټ په واسطه پوښل شوي. حجروي جسم ډندرایټس او اکسون. اول راځو حجروي جسم ته. د عصبي حجرې سیل باډي ټول هغه جوړښتونه لري کوم چې یوه عامه حجره لري او د دې جوړښتونو څخه علاوه نور جوړښتونه هم لري. مثلا نسل باډیز. نسل باډیز دا عصبي حجرې په سیل باډي کې شتون لري. د آر ان اے او پولیزوم څخه جوړ شوي دي. دا اجسام د پروټین د تولید دنده په غاړه لري. همدارنګه نیرو فیلامنټ هم لري. رایبوزومز ځینې کتابونه لیکي چې نه لري خو ځینې کتابونه به لیکي چې یو څو رایبوزومز پکې شته. دویم ډندرایټس دي. ټول هغه جوړښتونه چې سیل باډي لري ډندرایټ هم لري. دریمه برخه چې کوم ده هغه اکسون ده. اکسون د سیل باډي هغه برخه چې اکسون ترې منشا اخلي ده اکسون هلاک په نوم یادیږي. دغه برخه د اکسون هلاک په نوم یادیږي چې اکسون ورڅخه منشا اخلي. د اکسون اولنۍ 100 مایکرومتره برخه چې کوم ده دا د میالین پوښ نه لري چې د انیشیل سیګمنټ په نوم یادیږي. دغه اولنۍ برخه چې کومه ده دغه تقریبا 100 مایکرومتره چې کومه ده دا د میالین پوښ نه لري چې انیشیل سیګمنټ ورته ویل کیږي. نیرولیما یو بله برخه ده چې دغه برخه چې دغه اکسون پوښلی دی دې ته نیرولیما ویل کیږي. یعنی د عصبي حجرې غشا ته نیرولیما ویل کیږي چې د میالین پوښ په واسطه پوښ شوې ده کور شوې ده. دا نه میالین شیټ دی. د میالین شیټ
واسطه پوښ شوی ده. د اکسون په امتداد د نیولولیما ننوتې برخه د نوډ اف رینویر په نوم یادېږي. تاسو ګورئ چې دلته دغه غشا داسې ننوتې ده. دغه کار په عصبي حجره کې ډېر زیات شوی وي، نو دې ته څه شی ویل کېږي؟ دغه چخوري د ننوتې برخې ته نوډ اف رینویر ورته ویل کېږي. د اکسون نهایي برخه ته سایناپټیک ناب یا ټرمینل بټن یا ټیلوډینډریا ویل کېږي. نهایي برخه چې کومه ده د اکسون دې ته سایناپټیک ناب یا ټرمینل بټن یا ټیلوډینډریا ورته ویل کېږي. د اکسون په نهایي برخه کې ویزیکلونه یا کوچنۍ کڅوړې موجود دي چې په دې ویزیکلونو کې نیورو ترانسمیټرز موجود وي. ټول هغه اکسونز چې په مرکزي عصبي سیستم کې موقعیت لري میالین پوښي د ګلیل سیل په واسطه جوړ شوی دی. ټول هغه اکسون چې محیطي عصبي سیستم کې موقعیت لري میالین پوښي د شوان سیل په واسطه جوړ شوی دی. کله چې یو اکسون قطع شي د قطع شوي ځای څخه لرې برخه ډیسټل برخه تخریبیږي، مګر هغه برخه چې د حجروي جسم سره نږدې او وصل ده د حجروي جسم څخه ورته په دوامداره توګه ضروري مواد د اکسوپلازمیک فلو په طریقه رسیږي او دوباره ترمیمیږي. یعنی په دغه برخه کې چې کوم دی دغه عمل چې صورت نیسي نو ډیسټل برخه تخریبیږي او پراکسیمل برخه چې کوم د حجروي جسم سره په تماس کې راغی بیا بیرته ترمیمیږي. خوشاله اوسئ ګرانو محصلینو. نو انشاءالله باقي درس په بل لیکچر کې درته وړاندې کوم. که کومه پوښتنه وه کومه خبره وه ما سره شریکه کړئ. په مخه مو ښه شه.